أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. سورة المؤمنون 68 نمبر آیات. د دې 68 نمبر آیات نو واخله تقریبا د 70 پورې دې کې هغه عذرونه ذکر کیږي چې کوم عذرونه جایز عذرونه او بیا دغه ټول عذرونه نه پکړي دي چې دا عذرونه دوی نشته. کوم خلک د ایمان نه په حال غافل دي، ایمان نه راوړي، نو جایز عذر یې نشته، بلکې د ایمان نه راوړلو یو وجه د شغه ضد دي او د خپل نفس او د خواهش غلامی کول دي. دا هغه مرزونه دي چې خلک اکثری خلک د دغه د وجه د دین دشمنان دي. ډېر کم خلک وایي چې دغه به جایز عذرونه وي، مناسب عذرونه، نور عذرونه د خلکو نشته. نو الله تعالی وایي چې یو عذر جایز عذر خدا و د پیغمبر د نه منلو چې دوی د پیغمبر سره بده لیدلې نه وي، پیژندلې نه وي، د دوی د علاقې اوسیدونکي نه وي، نو د دوی لپاره عذر و چې دا بس سوکي، دا بس سکی، دا برشتیا وي، که رښتیا به نه وي، او دی به صادق او امین به یې که نه به یې، څه چې وایي داسې به یې که به نه یې. نو بیا به یو سوال پیدا شوی، بیا جایز اعتراض به وي. حالانکه نبی علیه السلام خو دوی په منځ کې پیدا شو، اوسېده، غټ شو، او د دې ټول حالات دوی ته معلوم وو. مخکې یو ځای کې جواب هم ذکر شوی دی چې لقد لبثت فیکم عمره، تاسو ما ښه پېژنئ، تاسو منځ کې ما ډېر وخت تېر کړی دی، نو دغه عذر هم نه پېژني. نو الله تعالی وایي افلم یدبروا القول، دوی فکر نه دی کړی په دې وینا کې، په وینا د قرآن کې، دا بل جایز عذر دی. یعنی آیا دوی قرآن نه پیژني، په قرآن کې سوچ نشي کولی، دا معجزه ده. ام جاءهم ما لم یأتی آباءهم الاولین، یا راغلی دوی ته هغه شی چې نو راغلی د دوی پلرونو نیکونو ته. مطلب دا ده چې جایز عذرونه آیات کې دوه ذکر شوي دي. یو دا دی چې قرآن سره بده لیدلی نه دی او هغې باندې ځان پوهه کړی نه دی، نو په دې وجه باندې سړی پته نه لګي چې قرآن صحیح دی که صحیح نه دی. لیکن قرآن خو دې په منځ کې نازل شو، دوی موجود دي، لږ نازلېږي، دوی اوري، نبي علیه السلام ته بیانوي او دوی پوهېږي چې معجزه ده. نو بیا اعتراض د کوم ځای نه پاتې شو، جایز عذر د کوم ځای کې نه پاتې شو. دویم عذر به دا وي، په دې آیات کې دا ذکر شو چې دوی د هغه احکام راغلي په قرآن کې چې کوم دوی پلرونو نیکونو کې هېڅ چاته نه وي راغلي، یعنې په اول ځل باندې احکام نازلېدل شروع شوي وي او دوی احکام نه پېژندل چې احکام کوي الله له طرف نه راځي، خلکو د خلک په عمل کې داسې کېږي او د مخکې نه د دې څه نمونه موجوده نه وي، نو بیا عذر و چې یاره دا به سنچر شوی، دا به کېږي به نه کېږي. حالانکه د آدم علیه السلام نه راوار د نبي علیه السلام زمانې پر ټول د احکام د اسمان نه راغلي، یو جایز معلومه لار ده. نو چې معلومه لار د ابراهیم علیه السلام ته دغه شان وحي نازلې شوې ده، ټولو پیغمبرانو ته نازلې شوې ده، دا خو څه نوي خبره ده نه، صریح ده. بیا پکې د انکار څه صورت شو؟ دې ځای کې دوه جایز عذرونه او د هغې نفي شوي ده. دریم جایز عذر دا دی ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون، آیا دوی نه پېژني خپل پیغمبر چې دوی هغوی لره ناشنا ګڼونکي دي. یعنې ولې پیغمبر د دوی د علاقې نه دی، دوی نه پېژني دغه خویونه، عادات، صداقت، امانت، کردار، ولې هر څه دوی ته معلوم نه دي چې نبي علیه السلام نه دروغو سړی نه دی، دوکو سړی نه دی، د دنیا سره دنیا هېڅ خواهش بده باندې غالب نه دی، په پیدایشي طور باندې دروغ قطعا نه دی ویلي. معجزات د هغه معجزات چې د وړوکوالي نه د سره موجود او خلک یې قایلو، زی به زی په بکاڼو بوټو سلام کاو، بر اسمان کې په ورېځ ګرځېدله، دا ټول هغه حالاتو چې د مکې مشرکان هم پې قایلو چې اودسې کېږي، چې دومره صحیح پېژانده نه بیا د هغې نه وروسته د انکار څه صورت کېدی شي. نو آیا دوی نه پېژني، بلکې دوی خو پېژانده. نو دا درېیم عذر هم نشته، دا جایز عذر دایم نشته دی د ایمان نه راوړلو لپاره. څلورم نمبر ام یقولون به جنت، آیا دوی دا وایي چې په ده باندې لیونتوب دی. جن هغه لیونتوب ته ویل کېږي چې د پیریانو اثرات موجود دي. نو څلورم اعتراض به هله کېدلی، خلکو به نه منلی چې په ده باندې د پیریانو د لیونتوب اثار موجود وي، حالانکه دوی په خپله باندې قایل دي چې د نبي علیه السلام غوندې کې عقلمند، هوښیار، زیرک انسان په غوڼو عربو کې چا لیدلی نه دی او نه چا اورېدلی دی. نو دغه څلورم نمبر اعتراض هم دغه جایز عذر هم موجود نه دی. دوی ښه پېژني د لیونتوب په هېڅ علامات موجود نه دي. بل جاءهم بالحق، اوس د خبرې خلاصه ذکر کېږي چې د خلاصه د خبرې څه شوه؟ خلاصې دا ده چې بلکې دا پیغمبر
راوړی دی دوی ته حق وینا یې راوړې ده. واکثرهم للحق کارهون، او اکثر د کافرانو کې حق لره بد ګڼونکي، د حق دشمنان دي. نو خلاصه دا شوله چې اصل کې د دوی د حق سره ضد د دشمنی د کینه د وسره دی وجنه نه مني. د سینه د چې کنه د پیغمبر نه پیژني یا دی په دین پیږي چې د اسمان نه وحی راځي کنه راځي، اول زری د ناشنا دی وسره د سیم نه ده، د سیم نه ده چې قرآن کتره نه رضانه په پویا کړي نه د خبرم نه ده، بلکې اصلي خبره دا ده چې دی پیغمبر صحیح حق وینا راوړی ده او د دې خلکو د حق سره د رښتیا سره ضد دی، دا غي سره کینه ده په دې وجه نه مني. خپل نفس غلامان دي، د نفس او د خواهش تابع دي. نو څوک د اقتدار، څوک د ناجایزو پیسو د راجمع کولو په هرس کې، څوک د خپل نوم ناموس د باقي ساتلو پر هرس کې دغه حق سره ضد کوي او نه مني. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. د کافرانو یو بل قباحت ذکر کیږي. یو قباحت خدا د حق خپي جندل د خو ضد وسره کوي بدی غني، نو دیو جن ایمان نه راوړي. خو یوازې دغه بیماری نه ده، بلکې دی نوري خوشي بیماری نوري مشته ده. هغه بیمارو کې ودا د جدوی غواړي چې دغه قرآنی احکام او آسماني دین زمونږ د خواهشاتو تابع شي، چې سم موږ وایو همغه شانت کې وشي. نو الله تعالی وایي چې دا کار خود کېدو نه دی. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. کتابی شي حق د دوی د خواهشاتو، نو بیا بوران شي اسمانونه او ځمکه. څنګه بورانېږي؟ هغه به داسې ورانېږي چې دوی به د خواهشات چې کوم دی نو هغه شرک دی، سودخوري ده، حرام خوري ده. که برز که الله تعالی را دوی دغه ارمانونه په کتاب کې نازل کړي چې دادیم پکې جایز شي، دادیم کېږي، نو په ټوله دنیا کې بس شي عام شي، بیا به شرک عام شي او ګناهونه او ظلمونه به عام شي. چې کله په ټوله دنیا کې دا عام شي، د حق وینا کوونکي پاتې نه شي، ځکه چې دغه خبرې په کتاب کې به داخل شوي بیا، نو په دې صورتونو کې په دنیا کې هیڅ مسلمان پاتې نشي. او چې کله مسلمان پاتې نشي، نو دا به اتفاقی خبر ده چې قیامت قایمېږي. لفسدت السماوات والارض، اسمانونو ځمکې به وران شي او قیامت به قایم شي. نو په دې وجه باندې حق د دوی د تابع کېدل دا ممکن نه دي. نو دا دوی هغه بل قبیح تمنا او اراده ده چې قرآن دې زمونږ د مرضی مطابق شي. او دا مضمون په سورۃ یونس کې تفصیلی در شوی دی. نبی علیہ السلام ته یو ویل چې دشته قرآن بدل کړ، دې په ځای باندې بل لاوړه. او یو کوي چې زه بدلولې نشم، ګرانېږي راته، نو داسې کار وکړه چې او بدله یا پکې ترمیم وکړه. چې کوم احکام دې زمونږ نه دي خوښ، هغه لري که کوم چې زمونږ خوښ دی پکې داخل کړه. نو د هغې نه بعد چې کوم دی نو زمونږ جوړه به راشي. لفسدت السماوات والارض، نو خامخا به وران شوي وي اسمانونه او ځمکه. ومن او هغه څوک فیهن چې په دې کې دي، بل آتیناهم بذکرهم، بلکې موږ راوړل دوی ته بذکرهم نصیحت د دوی. دا دریم قباحت ذکر کیږي د مشرکانو، د کافرانو او د باطل خلکو، چې یو مرض دا د حق سره دشمنی د ضد وسره دی. دویم لا په دې تمنا کې پراته چې د اسلام او شریعت زمونږ د مرضی مطابق شي، زمونږ د خواهش مطابق شي. دا دویم ورانه دی. دریم ورانه دا دی چې د خپل نصیحت او د خیرخواهی هم دشمنان دي. څوک چې خیرخواهی لټي، څوک ته نصیحت کوي، دا هم دشمنان دي، نصیحت هم نه قبلوي. اوس دا درې وانه خبرې چې راجمع کړي، د حق سره دشمنی او دین او شریعت د خپل مرضی مطابق جوړول او دغه ارمان او خواهش لرل. اوس هم ډېر دنیا کې ډېر ځایونو کې د ترمیم په نوم باندې قصې روانې دي چې یاره په دې حکم کې ترمیم وشي، په دې کې ترمیم وشي. بیا د وحدت ادیان یا د مذهب هم آهنګي یو لعنتي غونډه کې تحریک بل هم روان دي چې یاره ټول مذهبونه را یو کو، د دین یو اچار جوړو چې دنیا کې اختلافات ختم شي. نو وایي چې دا ټول خبر مذهبونه نه بلګي خبر راواله، ټول کفریات ناجایز دي. در کافرانو ارمانونه چې زمونږ د خواهش او د مرضی مطابق دین جوړ شي، نو دغه خو نشي کېدلی. او دغه ارمان خو هم نه پوره کېږي. دا دریم نقصان شو چې دغه ارمان او تمنا پرته دام د چې د حق قبلولې نشي، حق سره ضد کول، حق د خپل مرضی مطابق جوړول. او دریم دا چې د نصیحت سره دشمنی کول، چې کوم کس خیرخوا دي، کوم کتاب کې د خیرخواهی موجوده ده، هغه کتاب او هغه کس سره دشمنی کول، دا غینه مخ اړول. دا مرزونه چې کوم ځګونو کې موجودي،
هغه سړی چرته هم حق ته راتلی نشي ټول عمر له دغه شان باطله باندې به پاتې کیږي نو الله وی بل آتیناهم بلکې موږ ورکړل دوی ته به ذکرهم نصیحت د دوی فهم عن ذکرهم معرضون دوی د خپل نصیحت نه هم مخ اړون کړي د غټ قباحت بل لوی مرزونه دي ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير دا بل جائز وزر او دا غیر نه پیدا جائز وزر دا چې د خلکو کده نبی عليه السلام نه منل او دی وجنه نه منل شرک دا دین مونږ ته خي او دا احکام را د خیر بده باندې بدا ډیر زیات پیسې غواړي او زمونږ د وسنه باري مونږ به ورکول نه شو نو بده وجه مونږ مجبور یو چې دغه احکام د څنګه کیدو څنګه معلوم کو څنګه زده کو ځکه پیسو باندې کیږي پیسې شته نه نو جائز وزر خو الله تعالی دا جایز وزاري هم نشته ځکه چې نبی عليه السلام خو دین په دې ارمان باندې په دې نیت باندې بیاناو چې الله تعالی مال اجر راکړي زه د کتاب حق ادا کړم کما زمواري چې الله تعالی زما په تاریخي دغه سر ته ورسوم دغه په واسه الله تعالی مال جنت راکړي د الله تعالی رضا حاصل شي نو پاره کې خو د پیسو خبره نشته ده نو چې کله به د پیسو خبره نشته دا وزر هم ختم شي دا وزر هم نشته نو الله تعالی ام تسالهم خرجا آیا تغواړي د دوی نه خرجا مزدوري په دعوت باندې فخراج ربک نو مزدوری درسته خیر غوړه دا چې کوم د الله رضا او جنت ته هغه ډیر غوړه او ته هغه باندې باندې لګي د پیسو باندې اسم نه وي وهو خیر الرازقین دا الله غوړه رزق ورکون کې دی رزق الله ورکي او ته الله د لپاره لګي نو الله تعالی به درکې مزدوری خو ته غواړي نو مشرکان دا وزر نشته وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم او یقینا تدویر بلی اغلار سمید لار سم د شریعت احکام د سم لار ده په دې چې کله روان شې د الله ته ورسېږي او چې دغه د شریعت او د الله تعالی د احکام لار د پرې خو د بل لار روان شي نو بس د جهالت یو لوی کاندي ته وډوب شي جهنم به دې شي نو الله تعالی نبی عليه السلام ته وایي وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم یقینا تدویر بلی اغلار سمید وان الذين يقينوا حقا لا يؤمنون بالاخره چاغي ایمان نه راوړي په اخرت باندې اخرت نه مني عن الصراط لنا كيبون د سم لار نه کګیدون کې دي کم خلک بزرګ چې د الله یاره نشته د اخرت یاره نه پیژني هغه خلک د سم لار نه کګیږي هر وار چې کله د حرام او مقرازي د ناجایز راضي اس کلمه سره نه کوي ځکه د الله یاره پکې نشته اخرت نه پیژني